او بل دا چې په دغه روزه کې خداوند متعال د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته 15 داسې انعامات ورکړي دي چې د پخوا د پیغمبرانو امتیانو ته الله نه ورکړي. هغه 15 نعمتونه چې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته خاص کړي دي هغه دا دي چې د روزې په اوله شپه خداوند متعال د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته په نظر د رحمت ګوري. او دا مسله ده چې یو وار خداوند متعال چاته په نظر د رحمت وګوري بیا د هغه نه خداوند متعال نه ناراضه کیږي. دویم نعمت چې خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته الله ورکړي دی هغه دا دی چې د روزدار د خلی بوی و الله ته د مسک او د زعفران نه بهتره، د مسک او د زعفران نه خداوند متعال ته بهتره دی. دریم نعمت چې خداوند متعال خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته ورکړی دی هغه دا دی چې پروژی کې ملائکه د الله خداوند متعال ته ورسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته د مغفرت دعا وغواړي د الله نه چې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته بخشش وکړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت توبه قبول کړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د ګناهو بخشش ورته وکړه. او سلام دا چې په دغه روزه کې خداوند متعال و جنت ته आवाज کوي چې اے جنته ځان شایسته کوا، ځان خوبصورت کوا، ځان شایسته کوا ځکه چې تا ته روزدار چې کوم دي روزاتیان چې کوم دي دا تا ته روان دي. او پنځم نعمت دا چې خاص الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت سره کړی دی هغه دا چې په آخر شپه خداوند متعال د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته بخشش کوي. نو دا 15 نعمتونه داسې نعمتونه دي چې خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته الله ورکړي دي، نور د پیغمبرانو امتو ته الله تعالی نه ورکړي.